بسم الله الرحمن الرحیم. راځو پاور پوینټ پروګرام ته. پاور پوینټ پروګرام کې انزرټ مینو ته رالو. انزرټ مینو کې موږ سره ټیکس باکس دی، دغه ته چې دی ټیکس باکس ویل کیږي. نو موږ غواړو چې څه وکړو، دا ټیکس باکس موږ سره موجود دی، دا څه کړو، دا به له منځه ویسو او په خپله به یو ټیکس باکس راوړو. دلته راځو، په دې باندې څه کوو، دا شانته کلیک کوو، کش کوو. نو دلته موږ سره ټیکس باکس راغی. دلته کولی شو چې موږ خپل لیکل دې کې موږ څه کوو، لیکل کوو. چې کله هم لیکل وکړو نو دا موږ سره ټیکس باکس شکل کې راځي. بل موږ سره هیډر فوټر دی. هیډر فوټر موږ څه دپاره استعمالوو چې یو پریزنټیشن کې موږ هیډر فوټر ورکوو. نو دلته ما سره یو پریزنټیشن دی. دلته راځو هیډر فوټر ته رالو چې دا چا لیکلی دی، باید موږ ته ډیټ ان ټایم راشي. اټومیټیکلی په خپله چې کوم تاریخ دی نن، هغه تاریخ دی پکې راشي. بل موږ سره انګلیش لنګویج دی. فکس مثال موږ په خپله دلته تاریخ سیټ کوو. مثال زه ورته یم 15 د 8 میاشتې او 2012 دا تاریخ دی. سلایډ نمبر دی موږ سره راشي، لکه څنګه دلته چې کلر ولګې زه د اپلای کومه نو موږ سره دلته سلایډ نمبر راغی او دلته موږ سره تاریخ راغی. بلکې زه ورته یم فوټر کې د ما سره څه راشي، بای لودین. دلته څه کوو، لودین لیکو. نو کله اپلای کوم نو موږ سره به په فوټر کې بای لودین راغی. بل موږ سره ټایټل سلایډ شو کی او که شو نه کی نو دې ته ضرورت نشته. بل راځو موږ سره هینډ آوټ دی، فوټ نوټ دی، دا هم سیم ټو سیم دی. ډیټ ان ټایم دی موږ ته راشي، هماغه شانته اټومیټیکلی په خپله فکسډ کې هیډر دی مثال راشي، عنوان دی راشي، موږ سره ماسټر دا دی راشي. فوټر کې دی بیا مثال هماغه راشي، بای لو دین. دا مې اپلای کو، کله F5 پریس کو نو موږ سره به اټومیټیکلی په خپله لودین سلایډ نمبر 1 دا ټول په خپله دا خو هیډر فوټر و. بل موږ سره ورډ آرټ دی، لکه څنګه تاسو په ورډ پروګرام کې یوز کړی. دلته موږ هم کولی شو دې کې مختلف ډیزاین دا چې څه رقم تاسو سره سلایډ وي د هغې کلر خپله دلته اټومیټیکلی چینج کیږي دا کلرز. نو دلته مثال ما دا سټایل واخیستو، دې کې ټیکس دا موږ ته راغی، دا څه کوو ختموو، ډبل شو، دا یو به ډیلیټ کو. دلته لیکو ماسټر آی ډي. نو دلته موږ سره د دې هم کلر چینج کولی شو. دا چې د مخکې موږ افیکټ ډیزاینونه وویلې، هماغه مکمل چینجز راوستلی شو، په کوم ډیزاین کې راولي، کوم شکل کې راولي. دا افیکټ چې د مخکې موږ هم تکرار ویلې نو هماغه ډیزاین دی. بل راځو ډیټ ان ټایم موږ ته راوړه. څه رقم لکه دلته خو موږ سره دا سلایډ کې راځي او دلته سمپل ساده موږ ته ډیټ ان ټایم راوړي، په کوم شکل کې درته راوړي. بل که چیرته موږ اټومیټیکلی ټیک مارک کړی، دا په خپله باندې دا چینج کیږي. دا څه کوو، اوکې کوو. چې کله ما اوکې کو هغه ډیټ ان ټایم موږ د څه شو دلته اټومیټیکلی راغی. بل موږ سره سلایډ نمبر دی. سلایډ نمبر چې دی اوس موږ ته دلته 1 شو کوي. کولی شو چې موږ دا په خپله څه کو، دې ځای کې زه ورته یم سلایډ نمبر ما ته راوړه. کله F5 موږ پریس کو نو یو سلایډ نمبر دلته موږ ته راغی، بل دلته راغی. نو دې ځای کې هم کولی شو چې سلایډ نمبر راولو. بل زموږ ضرورت یې سیمبولز ته، دلته موږ سره مختلف قسم سیمبولز دي، شکلونه دي. دې نه کولی شو چې استفاده وکړو، انزرټ کا ډایرکټ به موږ ته چې کېږي هغه سیمبول راځي. که آبجکت ته زموږ ضرورت یې نو راځو د ایم اس پینټ پروګرام نه یا د بل پروګرام سره لینک جوړول غواړو. دا زموږ ایم اس پینټ پروګرام سره دلته لینک جوړ شو. دلته که موږ تغیرات چیک کوو، بهر کلیک کو نو اټومیټیکلی هغه پروګرام دلته راغی. نو دا زموږ آبجکت کوم. بل راځو موږ سره نیو سلایډ ته راشو.
بل موږ سره موویز کولی شو فرام فایل نه راوړو یا کلیپ آرټس نه راوړو. کوم ځای کې موږ سره موویز ده، زه غواړم څه وکړم چې یو بوټیبل ده مثال یا پراپرټیز دا ما راواغستو، اوکې مې کو وی اتومیټیکلی دغه شي پلی شي، او که نه کله موږ کلیک کو په هغې باندې نو دا د پلی شي. نو زه ورته یم اتومیټیکلی دی دا څه شي پلی شي. اوس کله موږ F5 پریس کو نو دا موږ سره په خپله سټارټ شو پریزنټیشن. نو دا موږ سره اتومیټیکلی په خپله څه شو پلی شو، دا موږ مووي خپله مووي راوړلی شو. او که چیرته وغواړو چې موږ کلیپ آرټس نه راوالو نو دلته موږ سره په کلیپ آرټس کې مختلف ډیزاینونه دي، نو دا راغستی شو F5 پریس که نو هماغه به موږ ته څه کوي انیمیشن کوي. دا موږ سره په آفیس پروګرام کې موجود دي کلیپ آرټس، او خپل هم کولی شي څه وکړي استفاده ترې وکړئ. بل موږ سره ساوند فرام فایل کوم ځای کې موږ سره ساوند وي د سی ډي نه راغستی شي، یا ریکارډینګ کله وکړئ د ریکارډینګ نه راغستی شي چې کله موږ ریکارډینګ کوو نو دې ځای نه هم راغستی شو. خو موږ راځو یو فایل راخلو، راځم فرام فایل ته راځو. دلته موږ سره فی الحال د دغې فارمیټ ساوند نشته، نو سی ته رالو، بیا وینډوز ته راځو، وینډوز کې میډیا ته راځو، ایم پریس کوو، دې کې دغه ساوندونه دې موږ سره دا څه کوو اوکې کوو. اوکې نو چې کله زه F5 پریس کوم دا اتومیټیکلی په خپل هغه یو ساوند غوندې اواز یې وکړو، F5 داسې اواز غوندې کوي. نو دا هم موږ سره ساوند و چې موږ خپل ساوند څه کوو یو بټنس یو بل شکل ته ساوند راوړلی شو. د نن ورځ دپاره همدومره بس دی.